که څوک اعتراض کوي چې عیسی علیه السلام خو به راکوزېږي دنیا ته، دا اعتراض بعضې خلک کوي کوم چې هغوی د دې قایل دي چې او بل پیغمبر دنیا ته که راشي نو د نبي علیه السلام په خاتمیت کې څه فرق نه راځي. هغوی وایي چې عیسی علیه السلام به وروسته راکوزېږي. په دې مسله ځان پوه کړئ. د حضور مبارک خاتمیت د هغوی دوه پهلو دي. یو پهلو دا ده چې په هیڅ لحاظ سره، په نوي وحي سره او په نوي شریعت سره هیڅ یو پیغمبر دنیا ته تشریف تر قیامته پورې نه راوړي او نه به راوړي. دا د قرآن عقیده ده. او دویم دا که چېرې عیسی علیه السلام دنیا ته تشریف راوړي، د اسمان نه راکوز شي، د دمشق مناره باندې به راکوزېږي، دا هم د احادیثو نه ثابته خبره ده. لیکن عیسی علیه السلام به فیصلې په قرآن باندې کوي، هغه به په انجیل باندې فیصلې نه کوي. هغه به زمونږ د پیغمبر امتي په حیثیت باندې راکوزېږي او دارنګې فیصلې به په قرآن کوي او دارنګې عیسایان به پې هم ایمان راوړي. وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته. الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي هیڅ یو د اهل کتابونه نشته مګر په دې پیغمبر باندې به ایمان راوړي، په دې عیسی علیه السلام باندې مخکې د مرګ نه. هی ضمیر کې ډېر احتمالات دي، د تشریح ته نه ځمه، لیکن دا مضمون او دا عقیده واضح کول غواړم چې ختم نبوت عقیده چې ده نو دا په هر لحاظ سره، په هر معنا سره حضور مبارک خاتم النبیین دی او بل پیغمبر تر قیامته پورې دنیا ته تشریف نشي راوړی. که څوک دا عقیده ساتي نو دا کافر دی، او څوک چې د ده په کفر کې شک کوي نو دا هم کافر دی. دا د علماء کرامو متفقه عقیده ده، دا د صحابه کرامو متفقه عقیده ده. په دې کې څه دویمه رایې نشته دی، په دې کې د مسلمانانو دویمه رایې نشته چې څوک پکې بل ګنجایش پیدا کړي چې نه کېدای شي بل پیغمبر راشي نو خاتمیت کې څه فرق نه راځي. بلکې د ختم نبوت په میدان کې په طور د دلیل باندې به زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مثال ورکم. البدایه والنهایه، علامه حافظ ابن کثیر رحمه الله په البدایه والنهایه کې دا واقع تفصیلا په صحیح سند سره ذکر کړي چې کله د حضور مبارک د زندګۍ مبارکې اخري لمحات شو نو دارنګې په مختلفو نواحیو کې او ممالکو کې بعضې کسانو د نبوت جھوټه دعوه وکړه، دروغجنه دعوې وکړه چې موږ هم پیغمبران یو. او په دغې جھوټه مدعیان نبوت کې مسیلمه کذاب لعنتي هم شامل و. مسیلمه کذاب دی یو لعنتي انسان او د قرآن مجید په مقابله کې چې دی هغه بېهوده خبرې پیش کړي او ویې چې دا ما د قرآن کریم چیلنج قبول کړو. هغه بېهوده خبرې چې د هغې د قرآن مجید خو پرېږدو د عربۍ د هغه ظاهري اصطلاحاتو سره هم هغه سمون نه خوري، په هر لحاظ سره هغه مسترد او دارنګې هغه ختمې دي، د هغې څه حیثیت نشته دی، بلکې د هغه په نسبت هم د دغې کلام څه حیثیت نه و کوم چې دی جوړ کړی. خو بیا هم د مسلمانۍ د بدنامولو دپاره او د حضور مبارک په خاتم النبیت ختم نبوت باندې اولنۍ حمله چې دی نو د هغه وکړه. اوس ګوري چې صحابه کرام سره د صحابه کرامو په دې کې سره دي عملو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو لومړی خلیفه دی او د حضور مبارک نه وروسته په دې امت کې د ټولو نه بهترین او افضل ترین شخصیت دی، اولنی خلیفه راشد دی. د هغوی په مشوره سره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې حضور مبارک ته لقب د سیف الله ورکړی، په جنګ موته کې 9 تورې چې دی په دشمنانو باندې ماتې کړې، 9 تورې، او دارنګې د مقابلې نه ونه تښتېدو، هغه جنګ یې چې دی وګټو. حضور مبارک ولې د بهادرۍ او د جرأت د وجې نه سیف الله لقب ورکړو، د الله توره. په دغې جنګ کې د مسلمانانو سپه سالار خالد بن ولید دی، د مسیلمه کذاب سره جنگ دی، 41,000 صحابه کرام دي، 80 سره لښکر دی د مسیلمه کذاب. مقابله ولګېده، مارکه ولګېده، میدان جنگ ولګېدو. مسیلمه کذاب دعوه کړې چې زه پیغمبر یم. ابوبکر صدیق تر قیامته پورې موږ او تاسو ته یو مثال پرېږدي چې ګورې څوک دعوه د نبوت وکړي نو دا په هېڅ معنا سره مسلمان
مسلمان نه دی او د انجام دا چې دی مرتد دی او واجب القتل دی. د ټولو نه اول د دې عقیدې پاسداري سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د 41,000 صحابه کرام په مشرۍ کې روان شو او د مسیلمه کذاب سره جنگ شروع. عزتمندو په دې جنگ کې 1200 صحابه کرام شهیدان او 200 په هغه صحابه کرامو چې دا د قرآن حافظان صحابه کرام په کې 200 شهیدان شو او ټوټل صحابه کرام په دې کې 1200 شهیدان شو. 1200 تعداد د صحابه کرامو د مسیلمه کذاب د لښکر د لاسه جام د شهادت نوش کړو. اوس وګورئ مسیلمه کذاب ځان ته مسلمان وایي او د هغه طرف نه اواز دی وایي الله اکبر. میدان جنگ لګېدلی دی. مسیلمه کذاب وایي زه پیغمبر یم او زه الله منم. د هغې طرف نه هغه چغې د الله اکبر وایي. تفسیري البدايه والنهايه حافظ ابن کثیر رحمه الله دا واقعه تفصیلی ذکر کوي او فرمایي صحابي فرمایي چې زمونږه صفه سالار په دغه ورځ باندې خالد بن ولید وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا رسول الله. الطرف ته به هغوی د الله اکبر چغې والي وي. موږ مسلمانان یو که دوی هم د الله اکبر چغې والي نو خلق پته نه لګېده چې کم طرف والا صحابه کرام کم طرف ته دي او د مسیلمه کذاب لښکر کم طرف ته دی. چونکې مسیلمه کذاب حضور مبارک نه منو نو صحابه کرام به د یا رسول الله او د یا محمد چغې والي. وکان شعارهم البدايه والنهايه ابن کثیر رحمه الله ډېر په تصریح سره دا واقعه ذکر کړې ده. وکان شعارهم یومئذ یا محمد یا رسول الله. د دې شعار دا و هغه طرف ته د مسیلمه کذاب اواز څه و الله اکبر. هغه به د الله اکبر چغې والي ځان ته مسلمان. او دارنګې خالد بن ولید په مشرۍ کې د مسلمانانو لښکر ډېر په بهادرۍ سره وجنګېدو. الغرض مسیلمه کذاب د یو صحابي د لاسه چې نوم یې حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه دی او دا هغه صحابي دی چې د حضور مبارک هغه تره امیر حمزه رضی الله عنه د ده د لاسه شهید شوی چې په هغه وخت کې دی په اسلام مشرف شوی نه او ده به په دې باندې ډېر افسوس کو او ویل به چې انشاءالله ما خو د کفر په حالت کې د حضور مبارک تره امیر حمزه رضی الله عنه شهید کړی دی خو چېرته میدان به ولګي او د دې په مقابله کې به زه د کافر یو سرکرده سړی قتلوم او دارنګې دا به د هغې یو جبیره او یو پټۍ وي. هغه مقرره ده حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه مسیلمه کذاب په خپلو لاسو باندې مردار کړو او مړ یې کړو. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه موږ ته د ختم نبوت هغه پیغام پرېښودی چې څوک دا دعوه کوي چې زه پیغمبر یم د حضور مبارک نه وروسته دا مرتد دی او دی واجب القتل دی. د قتل روا دی. د نبي علیه السلام په ختم نبوت کې شک کول دا هم کفر دی. د دې وجې نه د ټول نه اول د دې عقیدې پاسداري هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړې ده او د 1200 صحابه کرامو وینې چې دي په دغه جنګ کې هغوی چې دی نو جام د شهادت نوش کړی دی. خو لیکن په دې عقیده باندې د چا سره څه کمپرومایز نه دی کړی چېرې خیر دی دی خو هم کلمه وایي لمونځ کوي او روژې نیسي. نه، اصل د عقیدې توحید نه وروسته عقیده رسالت سره سره متصل دا خبره هم لازمي ده چې یو سړی عقیده رسالت مني نو دی به ورسره دا هم مني چې زه حضور مبارک اخري پیغمبر منم. که دی اخري پیغمبر نه مني نو دی مسلمان نه دی. دا د 1400 کاله څومره چې صحابه کرام دي او دارنګې ائمه حضرات دي محدثین دي فقها دي د ټولو دا عقیده ده. په دې کې د چا هم څه اختلاف نشته. حضور مبارک پیشنگوئی هم ورکړې ده. ترمذی شریف حدیث دی. حضور مبارک فرمایي لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضور مبارک فرمایي قیامت به قایم نشي تر څو پورې چې 13 کسان داسې راپورته شوي نه وي چې هغوی به دا دعوه کوي چې موږ د الله تعالی نبي یم، زه د الله رسول یم. دا به کذابین وي، دا به دجالین وي، دروغ به وي. حضور مبارک فرمایي وانا خاتم النبیین، زه د ټولو پیغمبرانو خاتم یم او خاتم یم. لا نبی بعد زمان وروسته بل نبي نشته. که څوک دعوه د نبوت کوي
نو دا به جوټه وي او دا به دروغجن وي دی مرتد دی واجب القتل دی لکه